ویجی ګرخریلی په منځ کېږي. ما ورته ویل د ګرخریلو منځ ګرخریلی پسې کېږي. د خرې میړه چرې اسپه نه اس نه د خرې میړه هم خري. څنګه یې دغسې پسې منځ کېږي. ته کوتک شا چې وروسته ولاړې خیر دی او که زه کوتک شا مخکې ودرېدم نو بده ده. ته دې ځان ته خو مه ګوره. که ته راپسې نظام الدین اولیا ولاړې او زه مخکې ګناهګار ولاړې مه خو واقعي بده خبره ده. خو چې څنګه یې دغسې یو که نه هغه ارامي دوپړی غږوي زه مې پسې دا دبلې غږوي. نو ما ته هسې مزې لکه ما لکه ته څه کار کوې؟ وی چې زه فنکار یم. نو زه اوس په دې دوکه کولم چې دا فنکار ګینې څه ډېر لوی شی مالخوا فنکار چې زه فنکار. نو سا چې زما په مخ کې دي داسې کوک کړي شي چې ګینې د مولانا صاحب زه لا پوره نه یم پېژندلی چې دا جم دا فنکاران دي. هلکه دمتوب سخکر نه دی چې د چا په سر کې وشي او نه لکای ده چې ورپسې وشي. دم هغې ته وایي چې څوک د ډمانو کار. تاسو ووایئ په ایمان چې دمې پسې دبلې غږوي یا ډمې سره باجه غږوي یا دوپړی غږوي د هغه شکل او زمونږ د دې سفید پوشو شکلونو کې څه فرق شته؟ دا معززین چې دي دا معززین دا د جنډه بازار اجراګان دوی شکل او د هغې شکل ته وګوره. د دوی لباس او د هغوی لباس ته وګوره. پخوا به د شریف سړي داسې جامه وه چې په لاره به تېرېدو خلقو باندې به هیبت راغی چې یو معزز سړی تېرېږي. اوس د شریف او د کنجر د شریف او د رزیل هېڅ تمیز نه دی پاتې که شته. تاسو وګورئ د ټي وي او د سینما ډمې او د شریفانو زمونږ ښځې دا چې په لار رواني دا پته لګي چې دی کې شریفه کومه ده او رزیله کومه ده. دا پته لګي پکې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې پلیت ډن یو طرف ته یې خو سړی به ترې ځان بچ کړي او چې ټول نظام پلیتي ځان به کوم ځای بچ کړي. معاشره ټوله پلیته شوه. زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې یو دعا ده ما په 6 میاشتې کې زده کړې. تا په 6 منټه نه دي لګولي نو ته به نه الله الصمد او الرحمن الرحیم باندې څه پوه شي. وایي جوړې دې په مخ د فراقو خو نه کړې لارې جوړې دې په مخ د فراقو خو نه کړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې دعوادار. دومره دې نه دي جړلي ما پسې چې دې مخکې دې ولي جوړې شي د وخو بیا زما د مینې دعوه ته څنګه کوي؟ د مینې دعوه خو هغه څوک کوي چې د چا په مخ کې اوښې لارې جوړي. زما عزیزانو دا زمونږ د منځونو نظام که زمونږ د روجو نظام وګورئ که زمونږ د حج او د زکات نظام وګورئ که زمونږ د جهاد نظام وګورئ. جهاد لوی تفصیل